نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. زمال دين اسلام محترم ومعزز مسلمانان ورونو خوندو دا الله رب العالمین د دین مراکز دا مساجد دی. زما عزتمندو سرنګ چې مسجد د الله ر دین په دعوت باندې د قران کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث په دروس باندې آبادیږي. دغه شانتي په مساجدو کې کار کول، داغي دروازې او داغي هغه نور ضرورت پوره کوله، دا هم یو صدقه جاریه ده. نبی رسول الله فرمایي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. چاشه د الله رب العالمین کور آباد کې، الله رب العالمین بولا جنت کې کور آباد کی. زما محترم او عزتمندو دا دین زمونږ استاد ټول شریک دی. دا مساجد زمونږ استاد ټول مسلمانانو شریک عبادتګاهونه دي. عزتمندو الله رب العالمین تاسو له مالونه درکړي دي، کوم چې د مالونو والا دي دا مالونه د الله رب العالمین دي. نو په دې کې دا د الله رب العالمین امتحان دی. پکار ده چې تاسو دغه مالونه د الله عزوجل په دین باندې ولګوي. زما محترم او عزتمندو په ثوابي ذل ټوپۍ کې په دې علاقه باندې د شیخ عطاءالرحمن او شیخ عبدالباری حفظهم الله دا یو نه مرکز الحمدلله آباد کړی دی چې تر دې ځای پورې رسېدلی دی. اوس دلته یو څو ضرورتونه دي. یو خو د ټایل ضرورت دی، تاسو ګورئ، او ورسره د ماربل ضرورت دی، د بجلی فټینګونو ضرورت دی، سینیټری کار پکې نه دی شوی. دارنګه که تاسو وګورئ د کړکیو ضرورت دی، کړکۍ نشته په دې کې. د دې وجه نه به د کوڅې نه اوازونه هم ډېر راځي، او بله وجه دا ده چې مخې ته جمع هم را روان دی، یخني ډېروي. دارنګ د الماریو ضرورت دی پکې، د قرآن کریمونو دپاره، او ورسره د رنګ ضرورت دی چې رنګ پکې هم نه دی شوی، او دروازې د هغې ډېر اشد ضرورت دی. دارنګه د سپیکرو ضرورت دی، سپیکر هم نشته. او د هغې سره د مسجد باندې د بره د بناتو د پاره یو بل مرکز جوړی، دغه ضرورت دی. نو کم مسلمانان چې رب